عليكم ورحمة الله وبركاته. دا شیګانو ته یو نوم رافضه ویل کېږي او د دې مختصر خلاصه داسې زه ووایم چې دا رفض انکار ته وایي او چا خو رفض دې ته ویلی چې لکه دو خپل په نظم باندې یعنې باطل رد کوي، خو اصل له دې چې سړی تاریخ ته وګوري نو دو چې کله زید علي هغه نه انکار وکړ تلو هغه سره نو هغه ورته وایي رفضتموني. دا د دې کیسه یې دغه دی چې رافضه دو ته وایي. او دا شعر چې کوم ملګري مخکې ذکر کړ که دا رفض دی نو دې مقصد دا نه دی چې دوی د اهل سنت نه ګنې اهل بیتو سره ډېره مینه کوي. د دوی مینه او اهل بیتو سره نشته، دوی خو هغوی ته الهه او داسې نسبت کوي. لکه دوی مشهور عقاید دا دي چې امامت چې دی امامت دا په دین کې یو اهم رکن دی او نبي صلی الله علیه وسلم دا لازم دي چې هغه ځان نه پس خلیفه مقرر کوي. نو دې کې دوی په دې خبره باندې یعنې صفا دا دعوه کوي چې نبي صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه پس علي رضی الله عنه هغه خلیفه مقرر کړی او په دې وجه دو عمر رضی الله تعالی عنه ته او ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته دې صحابو ته بد دوي او د هغوی تکفیر کوي. هغوی من لعن طعن دا د هغو دین یو جز دی. خو عام طور زموږ دا ملګري چې دوکه کېږي نو دا په دې دوکه کېږي دوی ته دا پته نشي چې هغو د اصل کتابونو خو مطالعه نه ده کړې که نه چې دوی من دوکه کوي. دوی ځکه دو په کتابونو کې دا خبره موجود ده چې التقیة دیني و دین و آبائي. مخکې دا خبره ما یو طرف ذکر کړې وه چې اصل هغه کتابونه چې د هغو د کتابونو حوالې ورکوي نو دوی له زموږ ملګرو له هغه کتابونه کتل پکار دي چې د هغو د کتابونو نه د هغو عقیده هغه ذکر کړي. نو دیو جنا دوی کې چې دا دي چې الله اول من لعنتو کې دویم من لعنتو کې دریم دا ټول دغه خلفای راشدین یادوي. بل د دو عقیده هغه دا چې دوی دا وایي چې دا زمونږ امامان چې دونه غلطي غفلت خطا نه کېږي او دو ډایرکټ علم د الله نه اخلي او بلکې دا وایي چې دا علم دوی سره د علم غیب او دا د علمونه هغو سره هغو منې مدد غوښتل وغیره د هغونه او عبدالحسین عبدالعلي ځان ته نوم په دې باندې کېدل چې د هغه علمان د هغه بندګان موږ یو او هغوی باندې کې ډېر زیات غلو کوي چې هغه د دو شرک او کفر له پوره ده. بل دوی دا وایي چې د امامان چې 12 دي دا او دا او دا کسان پکې دي او دوی خاص کر لکه مخکې هم دا خبره وختي ما ذکر کړه چې دا مجوسو د ډېر زیات احترام کوي. دې وجه نه بعضې علما د شیعه ایرانیانو ته مجوس وایي، ځکه ورته مجوس وایي. مخکې وختي هغه خبره ما ذکر کړه مغالیکلو کې چې د دو هغه بابا شجاع الدین فیروز د دو کاشان په ایران کې یو ښار دی هلته د هغه مزار دی. هغه کس چې هغه عمر دی چې قتل کړی دی. حال دا چې ایران ته راغلی هم نه دی خو دوی لکه د هغه دومره عزت کوي چې د هغه په نوم باندې هلته مزار جوړ کړی دی. حال دا چې مدینه کې مردار شوی او خودکشي کړې وه او هلته یو ځای کې به چېرته مردار دفني خو دوی د هغه عزت دې حده پورې کوي چې دوی د هغه عزت دې حده پورې کوي چې د هغه مزار یې هلته جوړ کړی دی. دا د خصوصي په عقایدو کې یوه عقیده موږ دا ذکر کړه. دغه شان دوی په قرآن کې د تحریف د زیادت او نقص د دې قایل دي. لکه دو کتابونو کې نعمت الله جزایري وغیره وغیره کې دا خبره موجود ده. دو خپلو کتابونو کې او دو خپلو کتابونو صفت دا کوي چې مصحف فاطمه او هغې کې پوره قرآن دی او نور دا قرآن چې دی نو دا ورته پوره نه ښکاري، دا ورته داسې د خلکو دپاره ښکاري ځکه هغوی تقیه خپل دین دی. دا نسبت هم خپلو کتابونو کې چې التقیة دیني و دین و آبائي، تقیه زما دین ده او زما د پلار نیکه دین ده. دا نسبت به اهل بیت ته کوي چې لکه د اهل سنتو نه خپله عقیده نورو خلکو نه پټوي او دغه شان هغو په ډېرو عقایدو کې چې د عامو خلکو ته پته نشته هغو دا ګڼي چې دا تشیع چېرته دا وایي چې زه اهل بیتو سره مینه کوم. اهل بیتو سره د صحابه کرامو نه د نبي صلی الله علیه وسلم د هغه نور صحابه کرامو نه رستنو نه اهل سنت والجماعت نه چې هغو اصلي د هغو جانشین دي د هغو نه زیات به ورسره څوک مینه وکړي. دا خو داسې حساب دی لکه عام طور ده شیعګان دغه دا وایي د بریلیان چې موږ نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه کوو، دروغ. حال دا چې نه به مینه د اتباع تقاضا کوي او دوی چې دی نو اوس دا خبره ذکر کوم د نبي صلی یو حدیث هم نه مني. خو دا مېز کې یو څو خبرو ته راځم. بله دا عقیده ده دوی چې قرآن چې دا مخلوق دی د الله صفت دا نه مني دې حساب سره کلام نو قرآن هم په دې حساب سره یو دغه عقیده شوه. یو دویمه عقیده په قرآن کې دا شوه چې دا قرآن مخلوق دی. حال دا دی چې امام احمد رحمه الله د علماء د صرف دام ذکر کړي چې قرآن د مخلوق وي نو علماء دا کافر دی. د الله صفات نو دو منکر دي. معتزله او دا خلک چې کوم ګمراه دي دغه عقیده ده. تقدیر دوی نه مني په دې انداز سره کوم چې اهل سنت مني او تقدیر د ایمان د ارکانو یو رکن دی. نو د دو عقیده کې یو رجعات یو بداء دا دو عقایدو کې خپل کتابونو کې دا موجود دی. دا تفصیل غواړي دا هم د کفري عقاید دي. شیعګانو سره سنت یعنی حدیث باندې عقیده دا ده چې دا کوم کتابونه دا صحیح بخاري صحیح مسلم مسند احمد نسائی ترمذی ابن ماجه ابو داود
دا ټول مردود دي کې یو حدیث موعود رسول الله صلی الله علیه وسلم حال دار چې موږ وو چې یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مانی نه هغه منکرین حدیث او 2 3 4 5 نه مانی هغه پس موږ لګیږي ټول وخت خبره کوي او کس موږ ته تاسو شیغان نه غلی شي دا خو بالکل نشي کېدای دوه ارخ کې موږ نه خلاف دي بل دار چې دوی دا زموږ د اسلام ډېر ارکان چې تراویح دا کارونه او متعدد جایز هغه ته وی چې هغه حرام یو کار دی زنا یو قسم دی او بل دا چې جهاد او جمعه دا خبره دو واجب نه غني مګر د خپل هغه امام سره او خپل امامان سره دو خاص علم غني چې ته علم الجفر وي دا نور ډیر د دو چې دو د شریعت سره دوه تعلق هم نشته لکه دی وسنو شیګانو کوم خلک چې دا وایي چې زمونږ او سره ولی راشندان دان دي ځکه چې هغه با عقیده کې دا دي چې هغه به صحابو ته کنزل کوي بدر دی وي او هغه لعنت دا بدین غني ته هغه سره ولاړ د زمارور دی او مخامخ ولاړ چې عائشه فی النار عائشه فی النار او د دې رزو د دې رزو حق له دا خبر وکم چې دا دې رزو کې کوم خبره چلیږي بعض اهل سنت والجماعت هم دې مني دوکه دي چې چرته دا شیګان چې دي چرته د اهل بیت سره د مینی اظهار کوي دا حال لري چې حسین رضی الله تعالی عنہ هغه سره چې دومینه کې نو بعض علماء دا غي وجه دا ذکر کړی چې دا اصل کې دا غو یو مجوسیت یو دلیل دی په دې کې دې کوم یو ډېر یو ډونګه یو خبره شته چې علماء غي تفصیل په خپل ځای کې بیانوي او عقل له اشاره کافي ده چې دا اصل کې مجوس دي او دې سره بیا چې د دې رزو د 10 او اخیری د لسرز چې دي د محرم نه هم لسم نو دا زموږ په دین کې چې دې او چتوار غنا په دې چې دې رز کې الله تعالی موسی عليه السلام هغه بچ کړی دی او بنی اسرائیل بچ کړی دی او فرعون دای تبا کړی دی نو په دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې د روزي اهمیت خپل او قبل سمني او صحابه مو کو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کزا انده کال د پاتې شوما نو زه به صدانه هم نسم دا شان علماء د دې خبره ذکر وکړو چې دارس چې دا نو دا په دې حساب سره د روزي نسل ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د اراده د روزي نیول وکړي نه هم او لسمه دا په اسلام کې غټه ورځ په دې وجه دي دا اوس چې کوم خلک ذهن کې دا غني چې دا حسنانو د وجه نه دي نو دا مخکې نه غټه ورځ دي چې الله تعالی موسی علیه السلام بچ کړی او حسین رضی الله عنه دې کې شهید شوی یا د نور کسان چې شهید شي د محرم کې دا د وجه نه رز غټیږي او نه وړو کېږي ځکه چې کله نور چې تندر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا د الله آیات دي دا د نه چې د مرګ نه دا نور تندر نشي او نه سپوږمۍ او نه د چا د جن نه نو کوم حیثیت چې د نه هم او د سم ذو الحجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نو هغه حیثیت رستم دی هغه حیثیت دغه هغه رستم موجود دی دیو جن په دې نظر باندې د قتل چې دا غني د آزاداری یا د دې رضی چې انسان بده کې غم کوي دا صفه بدعت ته او بل غټ بدعت په دې کې دار چې دوی په دې کې څنګه وي او دا غزان وهي حال لري چې رسول الله فرمایي دا غچانه بیزار ما چې هغه دا سرونه خري او ځان وهي سپېړې دی خي دا یو عذاب دی الله سبحانه وتعالی په دې باندې مسلط کړی دی چې دا خلک کوم چې صحابو ته بدر دي وای نو دوی ځانم په دې کې وهي او دنیا کې هم ذلیل کی او آخرت کې ان شاء الله دې لپاره د صحابو د دشمنی دا عذاب دا به چند ځکه چې دنیا کې الله دا خلکو د وجه نه تنگ کړه او ذلیل کړه او آخرت کې هم دې لپاره عذاب په دې وجه چې الله سبحانه وتعالی قرآن کې د خپل صحابو صفات بیان کړی دی چې الله دون راضي شه دی او دوی هغه پسې لعنت او بدر دی وایي دیو جن مالک رحم الله فرمایل چې فی کې مال فی کې د مسلمانانو په مال کې هغه خلکو سې سنشتي چې هغه صحابو باندې ترضی نه هغه ته رضی الله عنهم دغه صفات نه کوي ابوبکر عمر عثمان علی دي صحابه ته او لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره الله دغه راضي شه او دوی هغه پسې بدر دی وایي دا د دوه عقاید دي چې بعضي هغه ما یو څو نمونه پیش کړي